په ټوله دنیا کې واحد دغه ښځه یم چې ما ته الله پاک صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی. دې دور د قرآن شریف معجزه په د امریکا کې یو ښځه مسلمانه شوې ده. خاوند خو خیر د مخکې نه مسلمانو، ښځه عیسایانه وه. دا ښځه وایي چې د ما د خاوند د الک پاکستانی دی او ښځه امریکنۍ ده. دا اوس د یو څو کالو خبره. نو هلته کې د الک او د جینۍ دوستانې وي، بوای فرینډ او ګرل فرینډ ورته وایي. نو د دې الک او د جینۍ یو بل سره دوستانه وه. نو د الک دې جینۍ ته وایي چې داسې وکړه چې ما سره واده وکړه. هغه جینۍ وایي چې ما په یو څو شرطونه کېښودل، مور پلار سره یې سلا وکړه. نو دا شرطونه یې پې کېښودل چې زه تا سره واده کوم خو په یو څو شرطونو. یو شرط به دی چې د واده نه پس چې زه کوم ځای اوسېږم او زما مور پلار کوم ځای اوسېږي ته به هلته ما سره کډه وړئ. زه به تا سره دلته یو څو ورځې تېرې کړم، دلته ستا پلار مور وروڼه دي د سره به تېرې کړم په دې ښار کې، خو بیا به ما سره ځې. او دویم شرط سره دویم به دی چې زه به د اتوار پر ورځ خپل عبادت خانې ته زما عیسایانه وه مې مچې وته د اتوار پر ورځ چرچ ته به ځم، نو ما به بوځې او بیا به مې راولې. او دریم شرط پکې دا دی چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کوي چې مسلمانه شه. زما د اسلام نه ډېر نفرت دی چې مې بدې شي، اسلام مې بدې شي. بس تا خپل دین زه به تا ته دا نه ویم چې ته عیسایي شه، ته به ما ته دا نه وایې چې ته مسلمانه شه. ستا خپل دین زما خپل دین، یو بل سره به د دین په باب ګپ شپ نه لګ چې مو ته یو بل سره روان نه شو، ځکه زما اسلام نه لګي، اسلام نه مې نفرت. څلورم شرط دا دی چې ستا به د مور او پلار او وروڼو خویندو او دوستانو سره تعلق ختمیږي. د هغې نمبر یې به م ډیلیټ کړی. زما مور پلار زما دوستانو سره به تعلق وي، ولې زه یېرېږم چې هغوی دې راته چتول همسوي او بیا مې پرېنږدي. دا هلک وایي دا جینۍ مې خوښه وه، دا شرطونه مې ورسره ومنل، کاغذ هم ولیکه او د جینۍ سره مې نکاح وکړه. د نکاح نه پس د هغې د شرط مطابق ما خپله څو ورځې مې مور پلار سره تېرې کړې په یو ښار کې. د هغې نه پس مې کډه واخېسته او دا جینۍ چې کوم ځای پاته کېده هلته لاړم. د دې جینۍ د وجې نه ما مور پلار هر څه پرېښودل، لوڼه خویندې. ولې جینۍ مې خوښه وه، واده مې ورسره کړی. دا یو لوی بل سټیټ ورته وایي، بله علاقه وه، هلته اوسېده، هلته ورسره لاړم. وی دې زما موبایل واخېسته او د هغې نه زما د وروڼو خویندو رشته دارانو دوستانو نمبر یې ډیلیټ کړې، ختم یې کړې او خپل یې پکې راته واچول، ځکه شرط یې را سره ایښود. او دریم شرط ما به د اتوار پر ورځ دا بوتله چرچ ته، دا د عیسایانو عبادت خانه، دا به دننه ناسته وار څه چې به یې کول عبادت پې خپل کو او زه به ورته بار ولاړم چې دا به اوزګاره شوه، موټر کې به مې کېنوله، واپس به مې راوسته او ما به ورته د مسلمانۍ خبرې نه کول. به د دې خپل دین زما خپل دین. او ما دا دواړه په یو سټور کې نوکرانو، نو مونږ به هغه سټور ته یو ځای په ګاډي کې تلو، ما به موټر کې به تله او مازدیګر به راتلو. وی زما د دې ښځې خوشګوار تعلقات وو. 3 کاله ډېر ښکلی ژوند زمونږ تېر شو، د مینې ژوند. وی 3 کاله پس یو ورځ ما چوټي کړې وه سټور ته نوم تلې، دې ښځې مې چوټي کړې، ما نه. زه لاړم سټور ته او ښځې مې چوټي کړې چې زما نن چوټي ده. وی چې واپس رالم نو د ښځې مې هغه فلیټ، په امریکا کې خلک عموما په فلیټونو کې اوسېږي، ښځې مې هغه فلیټ پاک کړی و، صفی یې کړی او یو جاروکه خې راوستی و، هغه ټول فلیټ ډسټینګ ورته وایي، صفی کړی و. خلک کور صفا کوي، دا خلک به صفا شوقیان هم دي، ټول کور یې صفا کړی و مکمل. او چې کوم زیاتي کاغذونه و هغه یې ډیران ته غورځول. مونږ خو زیاتي کاغذونه چې دي نو اوبو کې اچوو، یو طرف ته ځکه د الله نوم یې پکې یا نور پکې مقدس الفاظ وي. امریکایان خو دې ته نه ګوري، نو د دې فلیټونو په منځ کې یو ډیراني مشترکه غوندې ډسبل هغې ته یې غورځوي او بیا د کمیټې ګاډي راځي هغې وړي. وایي چې څومره زیاتي کاغذونه او اخبارونه او رسالې وې ډایجسټې وې، مونږ کتلې وې، مونږ نه اوزګارې وې. زما ښځه هغه غونډ راغېشتي و او هغه ډسبل ډیران ته یې غورځولي، صفی یې کړې وه. وایي چې زه رالم پلیټ ښه مزېدار صفا دی، هر څه یې سنډلې دي. نو ما ښځې نه تپوس وکړه چې ښځې ستا نن چوټي وه خو تا خو اوزګاره ورځ تېره نه کړه لکه چې صفی دې کړي. وایي او یاره چوټي مې وه. نو بس ما سړی راوسته
او هغه دا ټول فلیټ راله جارو کو او صفی کو صادرونه هر څه راته بدل کړل او چې کوم په المارۍ کې زیات دي کاغذونه رسالې اخبارونه هغه ټول غورځولي وی چې ما خپل شوکیس ته وکتل نو د ما په شوکیس کې یو قرآن شریف پروت و چې مې وکته هغه نو وی زه په قرآن شریف نه پوهېدم دا هلک وایي ما له د قرآن شریف تلاوت نه راته بلکل دا هلک وایي ما له مونځ هم نه راته دا هلک وایي ما په ژوند کې چې ته مونځ نه و کړی مونځ نه راته وی د اختر مانځه له به تلم یو اختر او بل اختر خو اب هم د مانځه په خیال نه تلم اختر له دا ټول دوستان را غونډېږي وی د دوستانو د ملاقات په نیت به تلم لا بړم دوستانو سره ملاقات به وشو او چې څنګه به خلک ښکته پورته کېدل ما به مغه چل کو نه مونځ راته نه مې چاته کړی نه قرآن شریف راته نه مې چاته روجه نیولې وه بس ګرځېدم به په کلبونو پسې او شرابونو پسې او دغه خپله نوکري مې کوله ښځې سره خو دا قرآن شریف ما له مور راکړی نو ما چې کډه کوډه وړه نو دا مې پکې ځان سره وړی وی دا ما شوکیس کې پروت و وی چې مې وکتل قرآن شریف نشته وی ما رومال کې تړلی و وی ما دې ښځې ته وی چې ښځې دلته یو شی په رومال کې تړلی اسه شو وی ښځې راته وی چې تا 3 کاله کې هغې له ګوتې نه دي وړی دوړې پې د پاسه پرتې وې نو ما وی که څه فالتو شی دی نو چې څنګه مې نور فالتو کتابونه او رسالې او اخبارونه ډیران ته غورځول نو امم پکې غورځولی دی ما پې ګمان ده وکړه چې یو فالتو شی دی او د خاوند مې ورته حاجت نشته 3 کاله کې ګوتې نه دي وروړ او دوړې پې الوتې دي دا هلک وایي چې دا مې واورېدل چې قرآن شریف زما ډیران ته غورځېدلی دی د اړه مې یو ټس نارې کړی اړه مې درز وکړه مسلمان که ډېر هم کمزوري مسلمان شي خو دی به د خپل پیغمبر په ناموس دله غوسه ورځي دله به په قرآن په بېعزتۍ غوسه ورځي دله به د جومات په بېعزتۍ غوسه ورځي دله به په دین غوسه ورځي او که دا ده کې رانله دا مسلمان نه دی د سره نو هلک خو انتهایي بد عمله و نه مونځ روژه اسم نو خو چې ما ووایي چې دی راته وایي چې خو ما ښکته غورځولی ډېران ته بس زما یو ټک نارې کړې او فورا مېړه بدل شو یا خدایا زما د رب کتاب ډیران ته پرېوت یا الله چې دا ډیران ته پرېوتېده او دا 14 18 چت نه غورځولی و ځکه دوی 14 18 فلور کې چت کې اوسېدل یا خدایا دا څو شو وی رامنډه مې چې زما قرآن شریف ګورم چې رالم هغه ډسبل له ډیران له نو وی دا ښه وه د کومیټۍ ګاډې نور راغلي نو ما هغه لټو 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 ځکه د پاسه پې نورو خلکو هم بلا ګندونه غورځولي نو قرآن شریف پکې راووت لاندې په خټو کې او په ګندونو کې پروت و ما ته فورا هغه رومالونه او کڅوړی لرې کړې رومال او کڅوړی چې مې څنګه لرې کړه او قرآن شریف مې راواغېسته د خپلې سینې پورې مې جوخ کړه ما له بې اختیاره جړه راغله په دې مې وجړل چې خدایه زه خو ډېر بدبخته مسلمان یم زما ښه ما سره په واده کې دا شرط لګولی چې ما به بوزې د اتوار پر خپل چرچ ته ادونه د خپل دین پابنده ده او په چرچ کې خپل کتاب انجیل شریف راوالي او د هغې لوستله کوي تلاوت یې ورته وایي او زه دومره بې خونده مسلمان یم ما له نه مونځ راځي نه عبادت نه قرآن شریف او دونه بې خونده چې نن زما د وجې د ما قرآن د الله کتاب ډیران ته پرېوت د قرآن بېعزتي وشوه وی جاړمه سترګو نه اوښکې روانې دي یا الله نن به تاسو نه خفګان کړي چې زما کتاب ډیران ته پرېوت د الله فرشتو به نن څونه جړلي او دا کائناتو به څومره جړلي دا څو شو یا الله بس زړه بدل شو او سترګو نه جړه ځي او دا قرآن شریف مې راواغېسته کله یې سینې پورې جوخ نیسم کله یې شونډو پورې نیسم کله یې سترګو له وړم او کله یې ښکلوم دقسې مې راواغېسته او ما له جړه راله او بره راوختم چې راوختم وی دې ښځې را منډه کړې او دې زما نه زیاتې چغې ووالې او په سلګو سلګو جاړي او ما ته ویې خاونده ما معاف کړه ما معاف بایګاډ د خدای په نوم ما معاف کړه ما ډېر ظلم کړی دی چې ما ستاسو مقدس کتاب ډېران ته غورځولی ما ته پته نه وه چې دا ستاسو کتاب دی او دا ستاسو مقدس کتاب دی چې قرآن شریف ورته وایي ما ته پته نه وه زه معافي غواړم او ما معاف کړه
او جاړي او ستا سلګی وای ما ورته وې ښځې ستا غلطي نه ده دا زما غلطي وه ته مه یارېږه ستا نه نیم خفه غلطي زما وه ځکه دې 3 کاله کې دې له ما ګوتې نه دي وړې 3 کاله کې دا ما راغشتی نه دی نو که په دې 3 کاله کې یو ځل هم دا ما راغشتې وې ما تې دوړې سنډلې وې ما هسې ورسره مینه کړې وه نو تا به نه غورځولې خو 3 کاله کې ما دې له توجه نه ده ورکړې ما تې رومال نه دی لر کړی ما تې دوړه نه ده سنډلې نو بس تا پې د یو فالتو او فضول شي ګمان وکړه نو فضول شي خلک غورځوي نو دی غورځولی دی نو ستا غلطي ده نه زما غلطي ده ما ورسره مینه نه ده کړې وی دا ښځه ما ته وایي چې نه ستا غلطي نه ده زما غلطي ده ما ظلم کړی دی پکار دی چې ما د نه تپوس کړی وی چې دې شي ته د حجت شته او که نشته دا وغورځوم که نه غورځوم خو سړی وایي زما غلطي ده او ښځه وایي زما غلطي ده سړی هم جاړي او ښځه هم جاړي او دا سړی وایي چې ښځه زما نه زیاته جاړي وی دې درمیان کې دا ښځه ما ته وایي ای سړیه مهرباني وکړه او ما مسلمانه کړه حیران شوم تا څنګه مسلمانه کړم تا خو ما ته ویلي چې ما ته به د مسلمانۍ خبرې نه کوې تا خو په ما دا شرط لګولی او تا خو وایي چې زما لوی نفرت دی د مسلمانۍ نه مې نفرت دی اوس ما ته څنګه وایي چې ما مسلمانه کړه وایي ما ته وایي چې دا خبرې پرېږده بس خدای ته وګوره ما مسلمانه کړم مړه نه شم خدای دا سوچو او جاړي دا ښځه او ما ته وایي چې ما ظلم کړی دی ما مقدس کتاب غورځولی دی الله شا به ما فورا مسلمانه کړه سارا نه ندی مړه نه شم چې زه مسلمانه شم چې دا کتاب راوالم او دا دې سینې پورې ونیسم او لګو جاړم خدای ته معافي غواړم دې کتاب نه مو غواړم او د الله نه مو غواړم دا ته یم ښځې دا ته څه وې ته څنګه مسلمانېږې وایي چې بس زه نور نه پوهېږم وایي ما چې ما له خپله مسلماني نه راځي په نوم مسلمان یم دا څنګه مسلمانه کړم وایي راته وایي چې ما خپل ملا یعنې سکالر لبود ما خپل سکالر خپل ملا لبود شاب خدای پوی خو مې که چې څنګه مسلمانېږې تا خو اسلام نه مې نفرت دی وی په لاره درته خبرې کوم شابه ما پوزه وی ګاډی مې سټارټ دا مې کېنوله وی زما جړه لږه وه د دې ډېره وه او په دې ګاډي کې سلګی والې او ما ته وی شابه سپیډ وهه سارا نه نه دی ګورئ مړه نه شم بې ایمانه لاړه نه شمه هله ما مسلمانه که شابه ځان رسوه ما ورته یې ښځې په دې خو مې پوهېږه که نه چې ته څنګه مسلمانې وی چې تا ما نه تپوس وکړه چې دلته یو شی دی څه شو او ما وی ما ښکته غورځولی دی وی دغې پورې ما ته پته نه وه چې دا قرآن شریف ستاسو کتاب دی نو خبر ما وی داسې ډیري ده او د 3 کالو زړه ډیري د رومال کې تړلی شوې ده نو په دې مې خاوند څه کوي نو ما ښکته غورځولی زه نه خبر خو چې تا منډه کړې زه شکي شوم نو دې کلکۍ کې مې درته کتل نو چې تا دا ډیران لټو او دا کتاب دې روچت کړ ما ته بیا هم پته نه وه چې دا قرآن شریف دی او د الله کتاب دی نو چې دا دې روچت کو رومال دې ته لرې کړ د دې نه یو غونډس کې رڼا روچته شوه رڼا تا نه ده لیدلې ما لیدلې لکه د بال غوندې یو غونډس کې رڼا وه هغه راتله 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 په دې کړکۍ را دننه شوه او چې په کړکۍ را دننه شوه نو زما دې سینې کې ور جوخته شوه او په دې زړه د پاسه مې ورخښه شوه دننه زما سینې ته لاړه رڼا خاونده هغې رڼا زما په وجود کې انقلاب راوستی دی هغې زما دړه دنیا بدله کړې ده زما د اسلام نه نفرت خو د اسلام غوندې خوږ شی راته نه ښکاري زما اړه دا وایي چې دا کتاب رښتونی دی زما اړه دا وایي چې دا کتاب په کوم پیغمبر نازل دی هغه رښتونی دی زما اړه دا وایي چې د دې کتاب کوم دین سره تعلق د اسلام نو هغه رښتونی دی سړی زما دړه دنیا اوس بدله شوې چا به ما خپل ملا له رسوه چې ما ته کلمه وایي او زه مسلمانه شم او بار بار جاړي چې شابه ګورئ سارا نه ونه دې مړه نه شم هلته خو جوماتونه لري وخت پې ولګېد چې کوم جومات کې مختر مونځ به کول ته مې بوتله هغه ملا سره مې کېنوله او دې کلمې شهادت وې خدای پاک مسلمانه او زه خو براینا مسلمانو نو مام کلمه وې ایمان مې خپل تازه کړ وی دا ښځه څه وایي دا د ښځې خپل سټیټمنټ دی هغه وایي په ټوله دنیا کې دی ورته آل ورلډ وایي وی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځه یم چې زما د اسلام نه ډېر لوی نفرت و
په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځی یم چې ما ته چا د اسلام نوم نشو اخیستی په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځی یم چې ما ته چا د اسلام دعوت نه دی راکړی چې مسلمانه شه په ټوله دنیا کې واحد زه هغه ښځی یم چې ما ته الله پاک صرف د قرآن شریف په کتو باندې ایمان را نصیب کړی هغې ښځې بیا څه چل وکړه هغې بیا قرآن شریف په ناظره زده کړه او د هغې نه پس قرآن شریف یې حفظ یاد یې کړه او هغه خاوند چې وی ما له مونځ نه راته هغه هم نن د قرآن شریف حافظ دی او په امریکا کې یو سټیټ دی هغې کې ځان له اسلامک سنټر جوړ کړی دی دارالعلوم چې ورته موږ وایو او هغه ښځه وی زما او زما د خاوند د برکت نه الله پاک بې شمېره کافران اسلام ته راوستل مسلمانان بنیاد د خدای قرآن دا هغه معجزه ده چې اوسه پورې باقي پاتې ده موسی علیه السلام ډېره چې موسی علیه السلام لاړ معجزه هم لاړ عیسی علیه السلام به څه چل کوم مړي به جمدي کول د الله په اذن چې لاړ معجزه هم لاړه زمونږ د حضور پاک هم ډېرې معجزې وې چې حضور پاک لاړه معجزې ورسره لاړې لیکن قرآن والا معجزه تلې نه ده دا تر قیامته پورې باقي پاتې او رسول الله مبارک فرمایي د کم پیغمبر معجزې چې ډېرې امت به ډېرې چې معجزې کمی امت به کمی او د کم پیغمبر معجزه چې غټی امت به ډېرې غټ وي چې وړی امت به کمی او د کم پیغمبر معجزه چې همیشهی امت به همیشهی وی زما معجزه د قرآن په شکل کې غټه معجزه ده امید لرم چې امت به مې ډېر وي او تر قیامته پورې همیشه معجزه ده امید لرم چې د امت به تر قیامته پورې باقي پاتې وي ټول وایي الحمدلله